دا د بناتو مدرسه ده او حقیقت دا دی چې نیم امت دی دا خواتین خو دا نیم امت مونږ هېر کړی دی نیم امت مونږ هېر کړی دی د نیم امت تربیت کول نیم امت ته دا قرآن او حدیث کول نیم امت د دین د اقامت په دې کار کې ځان سره شریکول دې ته مونږ سترګې پټې کړې دي د دې په نتیجه کې هیڅ قسمه انقلاب نشي راتلی د اقامت دین منزل سرکولی موږ نشو پیغمبر علیه السلام دا زمانه مخکې تذکره وشوله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما په ابتدایي دور کې 3 کسانو ما سره د اسلام په کار کې ملګرتیا کړې وه په ابتدایي دور کې یو ابو طالب یو حضرت ابوبکر صدیق او بل ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى دا لومړی حامیان اسلام حمایتیان اسلام او څنګه چې تاسو ته علم دی حضرت خدیجه رضی الله عنها خپل معلوم ورکړ مکمل طور د بچو تربیت یې وکړ ښایسته تربیت پیغمبر علیه السلام ته همت ورکړ او هر قسمه تکلیف چې په پیغمبر علیه السلام راغی هغه ورسره په یو ځای باندې برداشت کړ استقامت مظاهره وکړه شاه ابي طالب کې راځي 3 کاله داسې یو دره کې مشرکین مکه مسلمانان داسې بار ایستي او هر قسمه تعلق ورسره ختم کړ هر قسمه تعلق ورسره ختم کړ شاه ابي طالب کې به توره لوګه چې د شپې به بچي د لوګو د لاسه چغې وایي او د هغې دا چغې به کلي ته راتلې اورېدې به شوې په داسې سخت وخت کې حضرت خدیجه رضی الله عنها د 18 کال عمر کې خپل وړو بچو سره په دغه امتحان او ازمایش کې پیغمبر علیه السلام سره ملګري وه دا د زمانو کردار دی دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ 2210 احادیث تابعین روایت صحابه وایي چې په خپل زمانه کې د قرآن پاک د علم د حلال او حرام د علم د طب د علم د نسبنامو د علم او د شعر و شاعرۍ د هغې نه لوی ماهر انسان نه ولیدلی لږ د طب نسبنامې حلال و حرام شعر و شاعري او د قرآن علم دا د زمانو کردار دی 48 کاله پس د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس هغه ژوندی وه او امت ته هغه علمي ورثه علمي خزانه د پیغمبر علیه السلام هغه منتقل کړې ده په سفر کې پیغمبر علیه السلام سره مرسته کړې ده په جهاد کې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو سره مرسته کړې ده دا د خواتینو کردار دی د خواتینو دا کردار تسلیمول او د دې کردار لپاره خپل خواتین تیارول دا ضرورت دی ګوره جي په دې څیز باندې ځان پوه کړه ډېر اهم دی یو دی د زنانو د حقوقو هغه تصور چې پیرنګي ورکړی دی او قدیم جاهلیت ورکړی دی قدیم جاهلیت او جدید جاهلیت او یو دی د خواتینو د حقوقو د کردار هغه تصور چې اسلام او قرآن او سنت ورکړی چې کوم تصور قرآن او سنت ورکړی هغه زما تصور دی هغې باندې به زه عمل کوم او د هغې به زه پرچار کوم او کوم تصور چې د جاهلیت دی که هغه قدیم دی که هغه جدید بیا به زه راتکوم او د هغې خلاف به جنګېږم قدیم جاهلیت څه وه ښځه به یې خرڅوله میلې به لګېږي قدیم جاهلیت څه وه د ښځې هېڅ قسمه حق نه قدیم جاهلیت څه وه د ښځو هېڅ قسمه بشري حق نه د هغې د ذات نفي وه دا د اسلام نه مخکې د اسلام نه مخکې چې د زنانو په کوم هغه نظام کې حیثیت دا اسلام چې راغی دا نظام ختم کړو یو جدید جاهلیت دی چې کوم مغربي تهذیب دی ښځې نه برقا دوپټا پرده کوزه کړې ده ښځه یې مارکیټ ته کارخانې ته او د ټي وي سکرین ته یې دننه کړې ده د ازادي نسوان او د حقوق نسوان په نوم باندې د مساوات مانیزم په نوم باندې په ښځه باندې هغه بوج اچولی دی چې د کوم بوج دپاره الله ښځه نه ده پیدا کړې خپل کار خو به کوي بچي پیدا کول او د بچو خصمانه کول خو چې کوم د سړو کار دی په دوکان کې په کارخانه کې په فیکټرۍ کې په مارکیټ کې په معاشره کې هغه بوج یې پرې واچولی دی دا جدید جاهلیت دی موږ دا مسترد کړو اسلام زنانو ته د میراث حق ورکړی دی دا به ورته ورکوو
دا دغه حق دی، قرآني اسلامي حق دی. اسلام زنانو ته بشري حقوق ورکړي دي. اسلام زنانو ته د تعلیم ته د رسایۍ او د تعلیم حصول حق ورکړی دی. اسلام زنانو ته د صحت سهولیاتو ته د رسایۍ حق ورکړی دی. اسلام زنانو ته د عزت او د جان او د مال د تحفظ حق ورکړی دی. دا حقوق چې کوم اسلام ورکړي دا هیڅوک نشي منې کولی دا به زنانو ته ورکول پکار دي. دا د اسلام تقاضا ده، مسلمان تقاضا ده. لہذا د یو زنانه تربیت چې دا د یو نسل تربیت دی، د نوي نسل مکتب موږ دی د مور غېږه دی. نو چې د مور غېږه دی په قرآن او حدیث او په تعلیم باندې ښایسته کړله، آینده نسلونو د قرآن او حدیث او د علم انتظام یې درس وکړ. نو دا د خپلو زنانو ته تعلیم ورکول، د هغې چې کوم حقوق اسلام مقرر کړي دي هغه حقوق هغوی ته ورکول، او د حقوقو او د مساوات مردزن او د آزادۍ نسوا په نوم چې کوم سازشونه مغربي تهذیب کوي، د هغې په نتیجه کې د هغې خانداني نظام ختم شو. دا سازش دا به ناکامه کوو. او کوم حقوق چې اسلام ورکړي دي، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړي دي، قرآن او سنت ورکړي دي، هغه حقوق هېڅوک د خواتینو نه نشي اخیستی، هغه حقوق په خپلو زنانو ته ورسوي.